په دې ټایم کې د اپر سوات زمونږ خلک یو پسمانده علاقه سره مونږ تعلق لرو او زمونږ ذریعه معاش چې دی د سوات اپر سوات ټوریزم او په اګریکلچر باندې دی. چونکې ټوریزم او اګریکلچر دواړه مخکې نه هم کله چې د سوات باندې افیکټډ طالبانایزیشن مختلف حالاتو کې هغه سفر شو ټوریزم دواړه. چونکې اوس په دې ټایم کې دا خلک د سوات اپر سوات کم خلک چې د سوات کوهستان په نوم یادېږي مدین بحرین نبره دې خلکو 70% خلک د واورې او د موسم د وجې نه خپل بچو سره پنجاب او د صوبې مختلف علاقه کې جمې جنوري نه والا اپریل پورې مارچ پورې هلته دیو پاتې کېږي هلته محنت مزدوري کوي او خپل بچو ته رزق ګټي. چونکې الله تعالی په مونږ باندې په دې ټایم کې ازمایش دی او دا صرف نه په پاکستان کې په پورا بین الاقوامي نړۍ کې دا یو حالات روان دي او زموږ د حکومت وخت چونکې دا یو مجبوري و چې لاک ډاون ډېر انتهایی ضروري دی احتیاطي تدابیر ضروري دی خو په دې وجه باندې زموږ کم هغه 75% 70% خلک چې دی هغه په پنجاب مختلف علاقو کې د 1200 روزو نه محصور دی ځکه چې هغه ډیلی ویجز په بنیاد باندې مزدوري کوله خپل بچو ته به رزق ګټله هغو په کورونو کې او په کرایه کورونو کې اوسېږي نو هغو ته انتهایی په دې وخت کې تکلیف دی ډېر سخت په تکلیف باندې په مخ دی ځکه چې هلته هغه مزدوري هغه ختم شو کرایه کورونو کې اوسېږي هغه خلک چې هغه اوس ورته مطالبه کوي روزانه مونږ ته ټلیفونونه راځي چې تاسو دې کور نه وځئ یا مونږ له کرایه ورکوئ نو هغو ته انتهایی هغو په مشکلو کې هلته ګیر دی. نو زمونږ هغې دپاره مونږ دا کم امن جرګې د سورې لاندې دا د سوات مشرانو هم دی د کالام تحصیل د اپر سوات مشرانو هم راغلی دی. زمونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه دی چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب تعلق هم د سوات نه دی او د اپر سوات نه دی په دې ټایم کې دیتا او وزیر اعظم پاکستان ته زموږ دا مطالبه ده چې ټول نه اول زر تر زره هغه خلک چې پنجاب جیلم ګوجرانوالا ګجرات پنډۍ فیصل آباد مختلف علاقو کې اوسي او په صوبه کې پېښور مردان دې علاقو کې اوسي هغو دپاره د اشیای خوردنوش فوري طور باندې بندوبست وکړی شي. دویمه زموږ مطالبه دا ده د وزیر اعظم او وزیر اعلی نه چې هغه خلکو چونکې ګرمۍ موږ د یخ علاقې عادت یو د یخ علاقې اوسېږو هغو واپسې دغه مارچ واپسې روزي دی او هغه خلک دپاره ډېر هنګامي بنیاد باندې په سرکاري او په عزت طریقې سره هغو ته د واپسې انتظامات وکړی شي ځکه چې خلک دومره ډېر زیات په کرایسس کې ګیر دی هلته چې هغه خلک هغه بچې هغه نهار دی هغه خلک کم پنجاب کم علاقو کې د خلکو لیستونه جوړېږي اشیای خوردنوش کم عام خلکو هغو ته ورکوي او دیو ته دا وایي چې بھائی تاسو ته هېڅ نه ملي. نو زمونږ مطالبه د وزیر اعلی دا هم دی چې فوري طور باندې پنجاب وزیر اعلی ته پنجاب حکومت ته احکامات جاری کړي شي او دې دپاره مونږ یو کمیټي هم جوړ کړی که هغه حکومت ته یا کم خلک چې دی هغه یو پاینټ ایجنډا ده او خدا نخواسته که دې معنی ټیک دی دا یو وبا دی یو کرایسس کې دی د الله طرف په ازمایش دی او هغه خلک دومره تنګ شوي دی چې هغه اوس وایي چې مونږ وځو او که دا خلک په دغه شانتې داسې بال بچ سره ووته نو ډېر غټ مسله به جوړېږي حکومت هم به جوړېږي او د خلکو ته هم جوړېږي. نو زموږ دغه مطالبه ده بل چې کله دیو واپس کېږي نو فوري طور باندې دیو ته دا سرکاري طرح ځکه چې هغو سره هېڅ قسم سهولت هم نشته پیسو هم نشته او خلک ډېر سخت په مصیبت کې ګیر دی.